السلام علیکم نئی ویډیو سره تاسو خلکلی وایو امید لرم چې تاسو ټول به روزي روغ خوشحاله وئ ژوند په مزو کې به وئ دوستانو ډېره زیاته افسوسناکه دردناکه واقعه رامخې ته شوه ثوابۍ کې د ظلم انتخاب وشوله یو ظالم بدبخت زوی راپاڅېد او خپل بوډا پلار یې ډېر زیات په بېدردۍ سره قتل کړو دغه ظالم بدبخت زوی خپل بوډا پلار په څه خبره باندې قتل کو اخر دغه بوډا پلار ورته څه خبرې وکړې چې په هغه خبرو دغه ظالم بدبخت زوی ډېره زیاته غوسه ورغله او خپل پلار یې په تمانچه باندې وویشتو هغه ټول معلومات درسره نن په دې ویډیو کې شریکوم د دغه رنګې نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ خبر میډیا چینل سبسکرایب کړئ کله نشان څخه مخه وخی چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي دوستانو د ظلم انتخاب وشوه ډېره زیاته افسوسناکه دردناکه واقعه رامخې ته شوه په ثوابۍ کې یو ظالم بدبخت زوی خپل بوډا پلار ډېر زیات په بد مرګ باندې قتل کو ډېر زیات په بد حالت یې قتل کو او بیا د هغه قتل کولو نه بعد دغه ظالم بدبخت زوی وتښتېدو دوستانو پولیسو ته پکار دي چې دغه ظالم بدبخت زوی راونیسي او دغه ظالم بدبخت زوی داسې سزا ورکړي چې داسې سزا اوسه پورې چاته هم نه وي میلاو شوې هغه سزا د ټولو دنیا په مخ کې وکړي چې ټول دنیا ترېنه عبرت واخلي نور خلکه د خپل مور پلار عزت شروع کړي نور خلکه د خپل کور والا عزت شروع کړي دوستانو نن سبا دا واقعې ډېرې زیاتې سیوا شوي دي چې کله یو پلار خپل بچي ته نصیحت کوي د نصیحت په ناټې باندې ورته وایي چې د پلار دا غواړي چې زما د بچي مستقبل ښه شي خو بچی دا نه غواړي چې زما مستقبل ښه شي بچی خالي وایي چې زه خپل مخ سر کوم دوستانو خپل مخ سر په دې دنیا کې نه کېږي د پلار او مور خبره به خامخا منې د دغه رنګې نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ خبر میډیا چینل سبسکرایب کړئ ته د نشان څخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي والسلام